الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. دمو خوجه قدرمنه مسلمانون ابنونه، الله کریم په قرآن کریم کې فرمایي چې کوم انسان ذره برها نیکی وکړه زه به د هغې بدله 100 ورکم، او دغه رنګې کوم انسان ذره برها چې د هغه بدي او ګناه چار وکړي د هغې بدله یعنې د هغې سزا چې الله جل شانه ورکوي. نن سبا چونکې د سوشل میډیا دور ده، اکثر خلک د سوشل میډیا سره وابسته دي او څوک یوټیوب استعمالوي، څوک ټیک ټاک، څوک انسټاګرام، څوک فیسبوک او څوک ټویټر استعمالوي. نو د دې واجب مشتو سے په دغه سوشل میډیا پلیټ فارم کې د نیکې چارې چې هغه سبب وګرځي چې و نیکه چار مشتو سے وکي او خلک مخته هغه نیکه چار کسي نو په هغې باندې عمل کوي نو تو ته برابر ثواب راسي. خدا نه چې مشتو سے د ګناه چارې بنیاد وګرځي. مثال کے طور پر په خپل اډې باندې سوس شیئر کی او فلم چې هغه شیئر کی یا गाने बजाने چې هغه شیئر کی یا د نمحرم ښځې چې تصویرونه شیئر کی، نو د دې واجب یو خو د دې ګناه ته ملاو شي. دویمه ګناه دا چې ته د دې ګناه بنیاد وګرځې څومره خلک دا ګناه کسي مخته شیئر کوي تو ته برابر چې هغه په دې کې اشاره سي د ګناه والا. نو د دې واجب د خبرې طرف ته مشتسل توجه وکي. دنیا زندگی مختصره زندگی دو، د دوی زندگی دو مشتسل د نیکۍ چارې چې هغه بنیاد وګرځي، نه کدا چې د بدای او د ګناه چارې بنیاد وګرځي. د اسنوي چې مشتسل قبرینه کې پروتوي بیا د ګناه چارې چې هغه بنیاد ګرځېدلې وي او مشت اوس پسې کلکولیټر د ګناه ولا چې هغه چلوي او مشت اوس پیرا چې د ګناه کې چې هغه مشت اوس پسې ګناه چې هغه چلوي. په چار دادو چې مشت اوس د نیکي چارې او د شی چارې چې هغه بنیاد وګرځي او مشت اوس پسې دا تر مرګ راسه تر قیامت راسه چې هغه صدقه جاریه ده جری وي. الله جل شانه د مشت اوس په دې خبره عمل کوونه توفیق نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.